کې خودنه کوي زه خو د جی پی اس پلډر د سرکري ساره کې صحیح ها جی سپورتس او دغه باندې تاسو په پلډر د پر ډیر زبردست کار کړی اسی چې اوس راشي تا ته وځي تنخواه نشته واپس دینو خفګان جی بس پته نه لګي دا مونږ ډیر په قسمت خلک یو کنه چې د داسې خلکو د داسې ادارو لاندې راغلي یو په ایمان دا ټول خلک ذلیل کړ په تنخواګانو باندې دا سړی ضرورت دی چې را بشي راځه بدن لا چې لکوس وختي او کس راغی په ایمان یې مور مې مړه نه او د هغې کپن دپن لپاره سره پیسې هم نشته نو ما ورته ویل که ما سره خو یو 2000 روپۍ شته ما دوی په 2000 چېرته کار کېږي چې راغی دوی ورته تنخواګانې نشته دی نو بعد دا زمونږ د کې پي کې بیا د پښتنو دا حال دی چې موږ خو بالکل په ټول سرکاري ملازمین خو ټول تبولیدار کړل ټول خو پرېږده خو استاد سره زموږ ډېره غټه واسطه ده که نه د ما د استاد کم قدر دی یاره جي ما ته وګوره تاسو خو لیدلي مې تاسو زموږ دا پیجونه هم ګورئ که نه پته نه لګي چې د استاد غریب څه ګناه کړې ده دا د معاشرې یو ښه معمار قوم انسان دی او پکار دی چې دوی له عزت ورکړی وي نه هغه عزت د وجې نه ما ته وګوره ټول د معاشره ټول دوی د استاد سره ډېر په سپک نظر پته نه لګي ګوري چې د استاد غریب دوی ته داسې څه نقصان رسولی دی اوس موږ پرون هم لکه په دې دغه باندې دا خبره کوو دا نیشنل بینک نو ای جی اپیس والا به چې کوم دی نو دوی به تنخواه راولېږله دوی به په 30 خېدل هر سړی به راغی ښه یا په عزت کې به خپله تنخواه واخېسته والله دا زنانه را د استادانې دي هغوی هم دغه شان په جړه فریاد باندې دې ځای نه ووتې دي ښه ای جي اپیز ولې چک ورکړی په 2500 خالي چک یې ولې ورکړی دی نو لکه دا دوکې ولې کوي یو دلته کې چې تاسو لاړ شئ وي بینک ته هم لېږلي دي بینک والا وایي چې مونږ ته راشي نو مونږ پیسې کوو ورکوي دا اوس ما جي دغلته کې دغه پنشن دغه ډیپارټ دغه کې مې تپوس وکړو نو هغوی وایي مونږ ته پته هم نه لګي چې د ایجوکیشن تنخوا خو د سره شته نه انا او هم که یو 15 منټه پس راغله نو اوبه خیږي او که سبا به پسې راځئ په ایمان دا خلک یې داسې کړ که نه چې احتجاج له لاړ شي هلته راباندې بیا لاټي چارج والله دا ته وګوره شیلینګ او ما ته وګوره د خپل حق اوس هم چې دی نو لکه زمونږ د اګیګا میټینګ وشو هغوی هم دغه خبره کوي که نه چې ګوره زمونږ دا حقوق دې خلکو د خپلو لاندې کړي دي مخکې دوی خپله تنخوا زیاتوله زمونږ د اسمبلی والا په یوه ګنټه کې دوی خپله تنخوا هم زیاته کړه هغه بیل هم راته وشو هغه بیا په یوه ګنټه کې دوی وام غېښتېدلې او استاد غریب او ملازم خو بالکل دا خو داسې ذلیله کړه که نه تاسو ګورئ نه دا ګل ګل په شان هلکان ټول بار لاړل چې د خپل د معاشرې د حالاتو ته ګوري که نه چېرې زموږ ملک کې تعلیم حالات څه شو دا نور معاشره کې زموږ د حالات د تعلیم یافته سړي خو د سر اړو څه قدر عزت نشته دی تاسو به دا نه وایئ چې تنخوا دې زیاته شي تاسو به دا وایئ چې تنخوا دې په ټیم شي اوس خامخا بس مجبوري شوه که نه که نه اوس به خامخا دا هغه شانتې خبره ده چې لاول ویرې ښایي بیا چې کوم دی را خلاصېدل اوس وایي دا ملاقات خو دې راله وشي که نه ما ته وګوره خپل شي د باندې پخوي پښتانه لري زموږ پښتنو ته خدا یو پیغام دی یو الله تجربه شل خلک دي که نه یو دا یو ایشوره به ما ته وګوره خو په دې باندې روان د عمران خان سره ملاقات دی لکه دا رهایي مهایه پرېږده خو د هغوی خپلې مسلې لیکوي به خو د ملک دننه د ریسوبي دننه چې کوم د غریبانانو ته کوم مشکلات تاسو پیش کړي نو دا مشکلات ختمول پکار دي لکه نن ستا دا تکلیف دی تنخوا په ټیم نشته چې دوی ته ووایې دوی به کنځلي ردې بدې او دا په لومبني ځل باندې زه د استاذ تنخوا چېرته شاټ وینم ای جي ما ته وګوره زه دا تاسو ما جامو ته وګوره والله د یو خبر نه راغلم که نه او بس خبر زه نشم کولی که نه نو هغه د قبر نه ډایرکټ کړم هغوی ته مې زه تنخوا راغلم تاسو ته چې ما خبره مو کړه که نه مې زه انشاءالله چې څه وسیعه کوو نو دغه حال دی نو خو دا د پلار یې چې کوم دی که نه هغه نه پته لګي چې هغه وړي کپن وړي دوړي زوی خو چې کوم دی نو ناست دی او بس په چړۍ ناست بالکل داسې ما خو ورته ووایي که جي چې ډېر استادان داسې ما ولیدل دا ټیچرانې نو هغوی هم خیرې کولي او یو دا وګوره څوک بیماران دي دلته په هسپتالونو کې پراته دي او نور هم داسې مشکلات دا ځکه یو خدای ذلیله کوي که نه دې نه غټ ضلالت بل شته نو دا خو په دې خو دوی په خپل استاد هزار اخلي نه پوهېږي که نه تاسو ګوره نه هر یو دغه چې راشي ایم پي ایم این ای نو ښه په ضلالت باندې دې ځای نه ځي دا لکه دغه مخکې دی تاسو مخکې تېر شوي دي که نه نو دا استادان او دا ډیپارټمنټ والا چې څومره دي ملازمین دا خو بالکل په شرمونه وشرمول دونه یې خفه کړل که نه پته نه لګي خو بس په دغه ظالم سړي باندې خیري اثر نه کوي
خو چې راشي نو بیا دغه شانتې بیا د پیړ مارشل شانتې سړی پې پېښ الله پاک په الله پاک خو سره خو هر قسمه عذابونه شته که نه داسې منیر صاحب شانتې کس به راشي. بالکل او بیا به خدای پاک داسې ذلیلې کړي او داسې به یې تباه ولیدار کړي انشاءالله چې د قوم او د ټولې دنیا ته به یې ښیي بس الله پاک هم ډېر خوشحاله که سر او